بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره برخه کې په تیره ویډیو کې موږ د آیټمز د اضافه کولو طریقه زده کړه. یعنی آیټمز له کوم ځای نه اضافه کیږي او یو آیټم مو په کمپنۍ کې یا په لیست کې اضافه کړه، هغه هم سروایسز و. نن بیا هم د دې لپاره چې تاسې په د آیټم په اضافه کولو باندې ښه پوه سئ، یو بل مثال مو هم په نظر کې نیولی دی چې دا مثال یې د انوینټري مثال دی. یعنی په تېره ویډیو کې کوم چې و هغه سروایسز و، یعنی صرف خدمات و چې هغه باندې ټیکس نه راځي که نه، او داسې ځینې هغې لنډ و او میجرمنټ هم په ساعت و. په دې درس کې یا په دې مثال کې موږ او تاسې په انوینټري آیټم باندې غږیږو. دلته راسئ او ورته وایئ کنټرول ان، یا له دغه ساحې نه یو آیټم اضافه کړئ. نیو ورته وایئ، خپله اضافه کېږي. ښه، په سروایسز باندې وغږېدو، په انوینټري باندې اوس غږیږو. انوینټري باندې څه رقم یو دلته د آیټم یا د جنس نوم ولیکه. زه ورته وایم چې دا جنس د سی پی یو ده، د کمپیوټر سی پی یو ده. ښه، تاسو کولی شئ چې له دې جنس سب اکاونټ هم ورته جوړ کړئ. او یونټ چې شی ده یا هماغه منوفیکچرر نمبر یې د څه شی ده، زه ورته وایم 23 دا د سیریل نمبر ده. تاسې سیریل نمبر د جنس دلته وارد کړئ. او یونټ میجر په ساعتو باندې ده، که سره غموس خو دلته ساعت باندې نه، ورته وایم اډ نیو، یعنی د دې جنس زه غواړم چې سلیکټ یې کړم. سی پی یو په دانه باندې اندازه کېږي، یعنی کاونټیبل ده. کاونټیبل ده بیا په ایچ او ډوزنو په دغه واحداتو باندې اندازه کېږي. سلیکټ یې کړه او ورته وایه نیکسټ. سیرال بیا هم دلته وایي ایچ، یعنی جوړهیي ده، دانه ده، یوه دانه ده. پیر جوړه ده، ډوزن درجن ده، او که آدر. زه وایم چې سی پی یو په دانه باندې یعنی ایچ باندې اندازه کېږي. اوس فینش ورته وایه او ایچ سلیکټ څه بعد له دې نه تاسې کولی شئ چې ایډیټ یې هم کړئ. دلته یو ډسکریپشن ورکړه، پارټس آف کمپیوټر ورته لیکئ. که داسې ورته وایئ چې دا د کومې کمپنۍ ده، دا سی پی یو، زه ورته وایئ چې د ډیل کمپنۍ یو موډل ده که نه، لکه ای یو شمېره ورکړئ. نو اوس داسې یو شمېره، دا ډسکریپشن د توضیحات. بعد له دې نه تاسې وایئ دا ډسکریپشن آن پرچیز ټرانزیکشن، یعنی کله چې خرڅېږي په هغه باندې ده. او سیلز انفارمیشن یا ډسکریپشن آن سیلز انفارمیشن، کولی شئ چې سیم ټو سیم یا نور دلته ایډیټ کړئ. زه وایم چې سیم ټو سیم صحیح ده. کاسټ یې د نرخ څو ده، قیمت څو ده. زه ورته وایم چې دا یو یې ده 15,000. ښه، او سیلز پرایس یعنی غواړئ چې په څو باندې خرڅ کړئ. زه وایم چې زه دا خرڅوم په 20,000. 15,000 مې واخیسته، په 20,000 باندې خرڅوم. ښه، دلته وایي خو هماغه کاسټ آف ګوډ سولډ دلته راځي، او دلته بیا مارکاپ راځي. انکم اکاونټ ورکړئ او وینډور. له کوم وینډور نه تاسې غواړئ چې دا واخلئ دا جنس. زه دلته ورته باید چې وینډور هم ورته اډ شوی. دا د وینډور ستا تیار دی، ترکش په نامه. زه وایم د همدې وینډور نه ما اخیستی ده. که م غوښته چې نوی اډ کړئ، بل وینډور اډ کړئ، له دې ځای نه اډ نیو ورته وایئ. اوس دا د ده دا پیسې په کوم اکاونټ کې جمع شي، یعنی انکم اکاونټ یو اکاونټ دته وټاکئ.
زه دلته راځم او ورته وایم چې کوم اکاونټونه موږ سره دي. یو اکاونټ د دې لیست نه که زه وغواړم چې خلاص شي. IT خو سروایسز ده. انکم اکاونټ موږ سره دلته کوم شته که نه؟ دلته یو انکم اکاونټ ده. IT سروایسز هم انکم ده. نور اکاونټونه هم شته. زه په دې همدې دا IT سروایسز دا موږ جوړه کړې وه په همدې کې ذخیره کوو. ښه بل دلته تاسو ته وایي اسیټ کاونټري ده، یعنی په انوینټوري ده، په ګودام کې څونه شته دي. ورته وایم چې من، یعنی لږ تر لږ باید چې له ده نه چې کمې شي جنس باید چې تاسې ته کویک بوک یو الارم درکړي. ورته وایم چې له 15 دانو نه چې کمې شي باید ما ته الارم راکړي. او ماکزیمم یې وایم چې 20. آن هند، یعنی اوس تا سره څو دانې دي؟ زه وایم ما سره 10 دانې دي. یا ورته وایم 20 دانې، 10 دانې. ښه آن هند ما سره اوس 10 دانې. ټوټل ویلیو یعنی د 10 دانو ټوټل ویلیو قیمت یې په څو چې ما خرڅاوه؟ په 20,000. یعنی په کومه بیه ما اخیستی وه په دغه بیه. اوس تاسې نور آرډر کوئ له دې جې نه تاسې ته هم نور راځي. او دا یې هم از آف ډیټ، یعنی په دغه تاریخ باندې چې کوم محاسبات ترسره سوی دغو نه پیسې ترنه جوړېږي. اوس ورته ووایه اوکې. او که غواړې چې بل اکاونټ اضافه کړې بدون د دې نه چې دا پنجره بنده شي، بیا راسي بیا کنټرول لاین ونیسي، له دې نه نیکسټ ونیسه. یا وارې موږ ځو دا اوکې کوو. اوس راسئ دلته یو بل اکاونټ هم اضافه شه، سی پی او په نامه. ګوره سی پی او د سروایسز انوینټري ده، اکاونټ یې هماغه اکاونټ ده. د مقدار کوانټیټي 20 دانې وي، 10 دانې. او د آن سیل 0% ده او ایچ او 20,000 د قیمت ده که نه. موږ 10 دانې وه، هر یو یې په 2,000 باندې. بیا هم که غواړئ چې بل مثال یې اډ کړئ یا یو بیا راځو ورته وایو کنټرول ان، یعنی دا ورې موږ سروایسز نه انوینټري پارټس غواړو چې یو کیبورډ دلته اډ کړو که نه. ورته وایو کیبورډ دا یې نوم او میجرمنټ یونټ آف میجرمنټ یې چې ده ایچ ده. دا په ایچ باندې حسابېږي. دته یو شمیره ورکوو، یعنی هغه نمبر سیریل نمبر یې ورکوو. بعد د دې نه ډسکرپشن ورته وایو. اوس ورته وایي چې دا هم د ډیل کمپنۍ ده. هماغه مثال ته ولیکه، دلته یې هم لیکمه، نرخ یې همدغومره وه. دته وایم 200 مې اخیستې دي، 250 یې خرڅوو. ګاډس آف سیلز یا پریفیرډ وینډور تاسو کولی شئ چې له دې ځای نه اډ کړئ یا هم هماغه پخوانی وینډور له دې ځای نه ونیسئ. انکم اکاونټ، IT سروایسز او انوینټوري 4 دانې، ماکزیمم 20 دانې. اوس دلته چې له ما سره دي څو دانې دي؟ زه چې دغه ورکړم دلته یې محاسبه کوي، یعنې ما سره دي 10 دانې، 100 دانې شوې. اوس د 10 دانو څو پیسې کېږي؟ 2,000.
یعنی په 200 چې واخلې 2000 افغانۍ کېږي. کله چې ته نور آرډر ورکړې اوکې او دا یې هم کیبورډ په دې شکل. اوس که یو سب اکاونټ اډ کې سب اکاونټ بیا سره رقم راځي زه ورته وایم کنټرول ان دا وری بیا هم انوینټري ښه دلته نوم یې ورکوم ورته وایم چې د نوم څه شی وایم ماوس یعنی د کمپیوټر ماوس ده. یونټ اف میجر نور باندې کار کوي زه ور دا سلیکټ کوم ورته وایم چې دا سب ټوټل ده. دلته یو اپشن راته فعال کېږي اوس که دا فعال نه دا اپشن کار نه کوي دلته یعنې خو چې دا اکټیو وي دا چې اکټیو سي اوس سب آیټم ترنه جوړېږي د باندې کلیک وکړه وایي ماوس غواړي چې ماوس د څه شي سب آیټم ورته وایم ماوس د سی پی یو. اوس دا نور خپله په اتومات ډول دا نور واحداتو د نورې برخې جوړېږي ورته وایم دا یې سیریال نمبر دی. یونټ اف میجر یې له هغه نه نیسي هیچ کور نه خپلې رسي. بیا هم کاسټ یې د بیه څو ده ورته وایم 150 اخلو او په 200 یې خرڅوو. بیا هم پریفیرډ وینډوز هماغه وینډو ده که غواړې چې دا له بلې کمپنۍ زه ورته وایم چې نه دا ور یو بل وینډر راته جوړ کړه وینډر نیم ورکړه هلته سوني کارپوریشن یا سوني کمپنۍ اوپنینګ بلانس او دا نور شیان د ورته وایي چې سوني یو ته جوړوم کارپوریشن جاب ټایټل دا نور شیان پسې اوکې ښه اوس مونږ چې ورته سلیکټ کړه هغه سوني کارپوریشن و او دلته انکم اکاونټ ورته وایي چې د پیسې په آی ټي سروایسز کې ورته راټولې کړه. دا هم کولی شئ تاسې ورته ووایئ چې له 100 نه کم نه وي ماکسیمم یې 40 او مونږ سره څو دانې دي اوس 80 دانې دي دلته ډایرکټ دا په خپله محاسبه کوي. تاریخ یې تاسې دلته ورته وټاکئ چې تر کوم تاریخ پورې دا جنس بیرته راورسېږي دا یو تاریخ ورته وټاکئ. اوس اوکې دلته سب اکاونټ چې راځي هغه لږ څه فاصله نیسي یعنې ماوس ښیي چې د سی پی یو یو سب اکاونټ ده. نو دا و د سب اکاونټ جوړولو طریقې او دا نورې برخې هم پاتې دي. نو په نورو برخو یې لکه چې ما په دې دوو مثالو کې تاسو ته کار وکړه تاسې کولی شئ چې دا نورې هم په همدې شکل مخته بوځئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت الله مو مل شه.